الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف واسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر دي قال رب الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكي وآياتي غفر معي. وإذا قمتم إلى الصلاة، وقمتم الله ويستن جتاسي پورتسي او بيدارسي وولاريزي وودسو والمنزولة. وس علماء کرام برمائي إذا قمتم فدا قمتم كنن دي خبري كيم. قمتم لولو علماء كرام مفسرين وآي على ابن كثير رحمه الله أغواي وقمتم إلى الصلاة، قمتم زخمرات أو دس استنجاء بيدار دل تكول چيري كول فداكي جغيش چه ستين تاسي او دسول ولا ريزي او دسول تياري كوين يا امر راسي ده زمير كي پت كوي. إذا قمتم تاسي ولارسي إذا قمتم وصف قمتم كي وصف علماء كرام رمائي وصدق خبر باشركم. انسانان ته الله جل جلاله دین راوست، کایمان منظر روزه و زکات و حج دا ټول پنځه سره عبادتونه پرست. نن هغه میاشت روانه ده چې د انسانان ټول کال زیاته په ختم کېدا دي. نن د میاشتې 22 د لوی اختر د میاشتې اوه شپې بعد به نوی کال نوی کال به راسي. وس نوی کال کې بیا انسانان به خپل اعمال ترتیب زندگی دا بیرته تجدید شروع شي. او دس وي لمونځ وي روز بیا لمونځ بیا روزه ده روزه په اخر کې زکات دی بیا زکات بعد بیا حج دی بیا کال پرس کال د انسان ته متعین دی معلوم دی وخت نیټه داره که معلوم کړی دغسې چې انسان اعمال بیا دوباره نه سره شروع کېږي. هغه انسان به اوله د دغو شیانو خیال ساتي چې زه کلمې ته مخه کوم آیا زما په بدن پاک زما جامه پاکه ده کم مقام کم ځینه چې زما غذای حلاله که مردار بیا
بیا چې چیرې مونځ کوم آیا هغه یا عبادت کوم یا ذکر کوم یا ناسته کوم یا ولاړه کوم آیا هغه ځای د دین د شریعت مطابق برابر دی که نه دی؟ هغه زناکاري ځای دی، هغه د یو شراب خانه ده، هغه یو عبادت خانه ده، چیرته هغه ځای؟ دغسې انسان ته اوله ابتدا چې انسان کوي او په کوم ټیم کې اوله خبره دی د شروع چې انسان چې څه ټیم دا نیت وکړي چې زه اوس ځم د دین د ابتدا په اعمالو کې اوس د سره تجدید کوم، نوی ترتیب بېرته نوی اعمال شروع کوم، له خدایه به تېر کړي عملونه روزه و منځ و زکات و حجونه سرسایې و نفلونه کوم شیان چې مې تېر کال ټوله کال وکړی دا به یو اعمال د خدای حضور ته به پیش کېږي، خدای په ده به معافي غواړم. اوس انسان چې اول نو انسان به تر ټولو مخ اوس علما کرام فرمایي مفسرین فرمایي چې انسان به اول کار دا کوي چې د زړه اخلاص به د رب جل جلاله مینه محبت دا په زړه کې پیدا کړي، زړه کې به هغه نور پیدا کړي چې کوم نور دغه پنځه عبادتونه چې زه مخ ته پراته دي نو دی بیا په هر عبادت کې خپل خوند و رنګ و شوق ترتیب دا به ټوله دی پیدا کړي. دا به فوج نه مونځ پر بوج نه پر روزه و زکات و حج عملونه د نور ترتیبونه دا پر بوج نه نور اعمال د انسان بوج کېږي نه. نو اول نواره به انسان کوم کار کوي په تېره جمعه کې دا بحث چې اعمال به اوله صالحه به دا به له زړه شروع کوي، نفس به اصلاح کوي، خپل ضمیر به متعیه په دا شیطانانو خواته به نور کوي چې هغه وسو له هغه بعد به ظاهري و باطني دواړه به صفا کوي. داسې به نه چې لا اله الا الله یقین اعمال صفایي دا د باطن په انسان کې راغله، تصدیق باللسان و تصدیق بالقلب دواړه راغله. اوس علما کرام فرمایي وایي چې څه محمد رسول الله ته ورسېد دا د زړه تصدیق د زړه قلب خو به خامخا کوي، په ظاهرا مې هم کوي چې بل انسان دا وایي چې دا د نبي علیه السلام امتي دی، داسې کار داسې عمل به نه کوي چې تا له څوک دا ووایي چې دا د نبي علیه السلام امتي نه دی، دا رقم مذهب والا دی پلانې مذهب والا. او چې انسان زه ناسې یو سړی راسي و ما ته حال وکړم او ما ته وایي ته د څوک د چا په مذهب یې و مذهب منې که نه منې خدای رسول لري که نه لري د خدای دغه حال به لري ما ځکه کوي چې دی زما په زړه او زما په ژبه نه دی خبر، دی ما ږغوي دی ما گفتار اوري هغه بعد به دی دا تصدیق کوي چې دا انسان وحدانیت د ده زړه ته کښته دی، هغه نور د ده په زړه کې پروت دی، یعنې ایمان یې پر الله باندې سته. و چې ظاهرا او باطنا دا به دواړه سره یو کوي علما وایي چې دا ته سره یو نه کې ستا ایمان ضعیف دی، ته د دین خوند نسي اخیستی، له عباداتو خوند نسي اخیستی، هغه کارونه کم کارونه چې بیا ته کوې دا به یو عادت دی ته به یې کوې دا به عبادت کې نه شمېرل کېږي. راځه بس چې د بور د وصل لاړ شه خوله بنده کړه تر ماښام یې مات کړه لاړ ځه حج وکړه بېرته راس مبارکیانې واخله مبارک شه خیر مبارک پکې څه خط نفلونه وکړه دی دوه رکعه په منډه منډه سره کښته پورته شه یو 50 روپۍ چا ته ورکړې احسان الله جلا ورباندې کړه دی زکات څه خط دا یو عادت بیا ګرځي انسان چې عبادت کوي هر شي کې به شوق پیدا کوي، خوند به پیدا کوي، له زړه اخلاص یې به کوي. څه ټیم چې څه ټیم انسان باطن دننه او د باندې دواړه په دین په شریعت مطابق سره برابر، نو لا اله الا الله دننه اصلاح، محمد رسول الله دننه سره به د باندې ځان اصلاح کوي، د باندې به داسې حلیه جوړوي. اوس خدا نه و یو عالم دته پر دالیار روان یو بل مذهب والا هندو عیسایي دا رقم روان هغه انسان چې د عالم ته وګوري په خپله به وایي چې دا د نبي علیه السلام امتي دی، څه وایي علامات ظاهرا دا ټول ښکاره چې دا نبي علیه السلام امتي دی، دا 100% د دغه انسان یقین چې د خدای وحدانیت هم غاړه ایسکي د خدای منلو. اوس اذا قمتم په دغه آیات کې اوس علما وایي چې دا بحث دی واره دی. اوس نو دته راسه چې څه ټیم انسان ولاړ سړی د باندې صفایي به دی څنګه چې څه ټیم شروع کوي اوله وار اودس به کوي، استنجا به
استنجا آداب به زده کوي. استنجا واحد داسې شی دی چې هر عبادت کوي بغیر له استنجا نه کېږي. تا به اول وار استنجا کړې ځان به دې دننه پاک کړی بیا به ته د باندې نوره صفایي کولی شې بیا ته خپل زندګي کولی شې. داسې نه ده چې استنجا مې نه ده کړې سره مردار یم هغه انسان راشي بیا خپل اودس وکړي ورور ځان سره ولړیم لاړ شي خپل منځونه روزه وده نه سره قبلېږي. الله تعالی ته نه ده قبوله. اصول پراته دي شریعت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیثو کې امام نسائی رحمه الله په دغه کې داسې حدیثونه نقل کړي وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام له موږ سره په یو سفر کې اول چې د پیغمبر اسلام معراج ته لاړ چې راکښته سوی بیا یو سفر د یو سفر باندې روان سو نو صحابه کرام ورسره ول بیا د یو کلي ته لاړو کلی کنډواله ټول کورونه سره نړېدلي لاړو په سفر بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا کنډواله تیر سو په کنډواله کې استنجا ول له استنجا بعد راووتې بیا اودس وکړي بس صحابه کرام له دې بعد په ټول کې پیغمبر اسلام حکم کوي چې اول عبادت چې تاسو شروع کوئ له استنجا څخه بلش اوس استنجا آداب لري استنجا ترتیب لري آداب داري چې دار کم مقام بني چې هغه مقام د ناس ځای مسرانګ شنی کسرانګ شنی اته د ناس محفل مثال کې یو تړل یو د ناس ځای یو دغه ته دلنچاو ته پښتو کې تړې ته دلنچا وای دلنچا یو دار کم بل یو سایدار دخت لاندې ځای پیغمبر اسلام حدیث تاسو مکواس ته سایدار ځای سایدار ځای خواز درخت سایه نه مراد سایدار ځای د یو بل دیوال درخت سایه مراد چې انسان له باران هم پټ شي چې انسان له مرز هم پټ شي چې انسان په ځینې د فرض پریوتل شي آرام هم کولی شي تاسو په داسې ځای کې استنجا مه واس تاسو پر داسې ځای باندې مرداري مه کوئ تاسو تر درخت لاندې مرداري مه کوئ موږ الټ کو چې څونه سایه‌داره ځای هغه دیوال ته کښېنو څونه سایه‌داره درخت هغه درخت بیخ ته کښېنو موږ الټ کو ترتیب غلط روان دوم تاسو زدا ستاره کم ترتیب باندې ناس چې هلته د عبادت ځای مسجد مدرسه یا مخ د قبله خواته دا به نه کوي بل ادم داره چې داسې ځای به ناسي چې دا ستا امتیاز له تا کتو شي چې له تا ولاړ شي او تا ته بیرته راګرځي نه معنا دا ده چې داسې په زوره کې به نه ناست چې له تا مځکه لوړه ده چې ته امتیاز یې کوې بیرته پر تا راځي داسې ځای به ناسي چې هغه زوره یې له تا بیرته دا رقم ځي چې واپسې نه ده راګرځي بل ادب داره داسې ځای به کښېنې چې حتی ستا پرده او حیا خوندګي ستا حیا ستا فرض ستا عزت دا و بل چاته نشي ښکاره اوس علما کرام فرمایي وایي تاسې دومره احتیاط کوئ د خپلې د پردې د عزت چې مخ ته حیوان ولاړ یم حیوان ته مه کوئ مګر که چا وکړه هېڅ خبره نه ده صحیح ده ښه خبره دا ده چې انسان حتی نه وکړي که وکړه هېڅ خبره نه ولې حدیثو کې راځي دا رقم و اته به دا رقم اوس بیا چوکله سارا به دشته به یې بام و شام ورسره اوس بیا چوکله اوس ته به مخامخ کښېنستې خپل استنجا بیا ور نو خو نه مجبورې به اوس حالات لوی ترتیبونه روان حالات جدید دور دی تاسو کوشش کوئ داسې ځای مه کښېنئ چې هغه رقم ځای چې هغه بیا د انسان هغه کېږي بل مسلمانان بیا له هغه بعده چې انسان استنجا وایي په کیڼ لاس به وایي آداب دا بیا چې انسان استنجا وویله چې دا ورته معلومه شوه چې زما فرض له مردارۍ پرسته پاسو بیا به له هغه بعد علما کرام فرمایي فقه محمدیه کې راځي او در مختار کې وایي یو کتاب لوی مصنف مولوي علم ته هغه وایي چې څه ټیم تاسې پر استنجا ناست یاست تاسې به ولاړ شئ یو څو قدمونه به واخلئ وبه ګرځېږئ چې دا ستاسو د لوګوزو خم نه امتیاز وجود خالص چې تاسو داسې نه چې ګرځئ دا مرداري هم پر کالو ولګېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام و صحابه کرام ته به هر وخت ویلې چې ای صحابه کرامو تاسې د امتیاز د مردارۍ څخه ډېر ځان ساتئ تاسې د مردارۍ څخه جنګ بدر کې واقعا یو صحابي پر الله او پر رسول باندې ډېر مین دومره مین اوس په جنازه کې 80,000 فرشتې له اسمان راکښته شوي 80,000 فرشتې
جنازې ته 80,000 فرشتې له اسمان راکښته شولې. نو د خدای ډېر دوست دی، نو په خدای مین دی، خدای په ده مین دی چې فرشتې ورته راولېږي جنازې ته. امام لیک څه نه ده چې څه ټایم یې دی قبر ته کښته کول، هلته قبر وشورېدی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویلې چې دا داسې سړی دی چې په جنګ بدر کې شهید دی، داسې سړی دی چې د اسلام په نامه په د خدای د رسول په نامه شهید، داسې سړی دی چې د په جنازه کې 80,000 فرشتې دي، داسې سړی دی چې جنازه یې ما ورکړ د پیغمبر د خدای وایي قبر ته ولې وشورېدی؟ راغلی کور یې معلوماتو کې ویلې ول د ده میا وله سونې ول میږي ولې وزې ولې وشانې ول دا به د میا په مابینځ کې د مال په مابینځ کې به ناست یو خوراک یو شی دا خور مخور به ورسموي بس اخوا زه به متیازې وروره مال به شا راوګرځم متیازې وکړي ده به له متیاز سره نه څه احتیاط نه کولی. نو هغه د حیوانانو دغه داسې معتبر انسان دلته لا قبر ته وشورېدی. نو خصوصا ما ته چې په سنجا کې خیال نه ساتو چې غلي نه یو بس اوبه تو کړي نه بس سپورټ بس غېږ لا جلا ټلیفون لا جلا پر غوږ ګوړه پر څو د بره پر څو د پاڼې پر څو د کات پر څو هغه لا جلا کښېږدي دا لا جلا خبر زما وستا. اوس علما کرام رمایي وایي چې حالات بل رقم انسان تک نشي کولی جامع ځین تېرېږي ګاډۍ ځین ځي انسان یو ضروري کار لري چا سره کول کړ د زر ورته راوځي وایي بیا به څنګه کوي وایي به داسې کوي هغه انسان به پر سنجا ناست په زوره بدرې ور ټوخېږي ټوخه به کوي چې رګو ته زور ورسي غاړې به تازه کوي چې رګو ته زور ورسي. هغه انسان که چې په قوت په طاقت کې ځوان وي هغه انسان په تنو دې له پتنو وایي پښتو کې ما ورته ورونونه ورته وایي دا ورونونه به دا به دا رکنټینګوي ستا رګونه خالص بیا له هغه بعده به دا انسان استنجا بیا به راولاړ شي. اوس علما کرام فرمایي چې تاسو څه چې پیغمبر علیه السلام حدیث دی وایي تاسو څه استنجا ته کښېنئ کیڼ پښه مخته کوئ بیا له هغه بعده ښي پښه ور مخته کوئ. اوس خو استنجاخانې چې استنجاخانې ته یا باترومات نه تاسو کیڼ پښه مخته کوئ بیا دعا وایسته اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث. انسان که د دې دعا په معنا باندې خبث په ټول عمر به نه کېله دا په حدیثو کې د دې باب راغلی دی بیا باقاعده دومره تفصیل پر راغلی چې انسان په حقیقت خبر یو قسم یې پر ځان واجب فرض وسمري ولې انسان یې په حقیقت خبر خبث الخبائث څخه مراد خبث دننه ګندګي خبائث د باندې ګندګي یا الله زه له تا پناه غواړم زما دننه ګندګي ګناهونه دي د زړه کې توروالی دی کین دی بغض نفرت دی درواغ دی بدعت دی کفر دی شرک دی او بد اخلاقی ده بد حسنکی ده حتی کې لاندې چې بیا بدن ته لاندې لاړ شي نس خواته لاړ شي دغه اعمال دا تر سینې پورې کړي لاندې چې بیا بدن لاندې لاړ شي بیا د انسان د نس چې کومه ګندګي ده بعد غټ امتیاز کښې امتیاز بیا سره هغه لاندې لاړ شي بیا فرض دی دا فرض حیا ده دا ټوله خبث یا الله زه له تا پناه غواړم له دغو ګندګیو خبث یې له دغو دننه ګندګیو څخه خدایه ته مې له دغو خلاص کړې لیکن له بغض له نفرت له دغو بلاو خدای خلاص والخبائث یا خدایه ته ما له دغو خلاص کړې چې بیا زه پر متیازو ناست یم چې کوم باید له ما ګناه کېږي په ښي لاس سنجا وم له قبلې خواته مخ واړم په سنجا کې غېږم په سنجا کې په ما ساس کې ولګېږي د متیازو کترو خدای له دغو ګناهو مې خلاص و چې انسان ته د اعمال ګوره یو ټکی خدای ما له دغو ګناهو خلاص کړې که د خبث والخبائث دننه او د باندې خالد الله جل جلاله وایي ادعوني استجب لكم تاسو ما وغواړئ زه سې دعاوې قبلوم بیا چې انسان سنجا پرېږ سره وتی بیا د هغه بعد وایي بیا د هغه بعد کیڼه پښه دی بیا ولاړ ښي پښه د باندې راوبس کیڼه پښه دورې لږ ښي پښه د باندې راویسه د هغه بعد بیا وایي غفرانک الحمدلله الذي اذهب عنا العذاب وعافاني وسي غفرانك سلويلي خالي بلا دعاء وشوره پدې کې بیا بل بحث غفرانك يا الله زلتا مغفرت غواړم په کوم خبره په دې خبره کته زما په دنونو ګناهونو کې یو ګناه ترم زما نه کړه معاف یا په دبان ګناهونو کې ما کتره او بل هغه ته نه کړم غفرانك خدا زلتا لما په غواړم بل ور لپاره بیا لما زه خدا ګناهونه معاف اور موږ عبادت
زموږ دین زموږ اسلام تا راوړی چې دا چې استنجا ده له دغه ځایه نه شروع ده، له دغه ځایه نه خدای سره یاري ده، له دغه ځایه سره د خدای سره ورتګ دی. زموږ انسانان په فرضو کې په واجباتو ځان استعمالوي، خپل بې عقلي کوي، خپل یو څه ناپوهي په ځان کې راولي، بس زیاته خپل حیوان د انسان او حیوان فرق نشته، بس وزن نه وزه کوه او خوره او څښه دین خدای رسول هیر بس یو عادت یې کوی، بس د پلارو د نیکه په میراث کې اسلام او دین ناپاته دی، ځاته که تور او که سپین او ځاته که شوه چرت مه کوه. مسلمانانو ورونو په دغه شیانو کې خیال ساتئ، خصوصا په آدابو کې ډېر خیال ساتئ، د استنجا په آدابو کې ډېر خیال ساتئ، د دین په ارکانو کې ډېر خیال ساتئ. را روانه میاسته د حسن حسین میاست په دې حسن حسین کې بیا په حسن حسین باس کو په اوداسه کې بیا لتون آداب نور وایي اذا قمتم کې دغه آیات کې سنور هم اوداس آداب بیان شوي دي علماء کرام بیان کړي، علامه ابن تیمیه دی، علامه ابن کثیر دی، على نور دار کوم دغه مولانا دیربی رحم الله دی، به انتها علماء دی په دې کې شغلي مسلمانانو ورونو تاسو کوشش کوئ د دین له اول ارکانو څخه له اول شي څخه ته په ځان کې خوند پیدا هغه کې احتیاط کوئ، بیا به ته مختم په ځان کې خوند پیدا مخته بم بیا له دین خوند وخت مختم بیا په ځکه په ځون په ځان کې سکون پیدا مخکې به بیا په ځان پوسي تو واقعیتا مونږه واقعیتا ما سجده ولګوله واقعیتا ما خدای ته رکوع په رکوع کې خوند ولې واقعیتا ما روزه وینو روزه خوند کولې واقعیتا ما زکات ورکولې بدن مې سپک شل ځان مې مردار لري که حج مې وکړ خوند راکړي ګور دا ټول شان بیا خوند پیدا د خدای مینه محبت په ځکه پیدا نور په ځکه پیدا الله جل جلاله موږ ټول ته په دې خبرو عمل کولو ته فکر نصیب کې خصوصا دا دکانداران ورونه یا خصوصا هغه خلک زلیو د سونه کې بدنیانه د باندې وبس دورې لک او به کمزوري دی او بس رقمي او به ډیر ځای کې یا بنیان یوس په خپل قانون کې ما ډېر کسان قانون کې بنیان ته پرتی او مشته شرم نه د 50 به ولا بنې انا ماجد بنې په لاس ور نه سوته په ګپ کې په ډېر په خندا ګور د زموږ ایمان کمزوري کني جک جوړ بسري په داسه کې په چاپړو د زموږ ایمان کمزوري مش په ګپ کې ورته مش د ملمنه څنګه د لري راغلي دا مش د په ګپ کې د زموږ د ایمان کني وچ کړک د وونه لایق دي وچ کړک د مسجد د بندولو لایق ته د چا اجازه ترکې ته د مسجد وقف شي په خپل شي کې استعمالوي ګور دا خو موږ خدای تعالی موږ ته هدایت الله جل تاسو ته هدایت وکړي خدای جل مو ټول ته هدایت صراط مستقیم نه نصیب کړي او د سوق خیال کوي د لپاره ته بحثونه مکو د سوق سم مجلس باندې سم غپي د آداب کواس د سنجا آداب کواس د وبو آداب کواس د بنیانو د مسجد د هر شي آداب کوي د مور د پلار د عزان د قربان د کورودان د ورونو د خون د لونو د هر شي آداب احترام قدر عزت کوي ازمن نو نسل لکشن ته هم آداب زکي دا موږ ته زکي الله جل طول هداية الصراط المستقيم على نسيك دعوة ولا من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العربان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحد جعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر اخبارهم امين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله.